دغه دا کوم بلډ پریشر چې دی نو دا اوس هم دغه د وینې رفتار هغه څنګه دی بیا دې پورې چې په دې وینه کې دا سپینه وینه څو ده سره وینه هغه څو ده نو اوس خو دومره ټکنالوژي هغه چې دی نو ترقي وکړله خلک چې لاړ شي او تاسو چې دا ګیس هغه وایي ماله دومره کیلو ګیس واچوه یا لکه ټیرونو کې هوا هغه خلک چې ماله دومره پوینټ هغه چې دی نو دغه هوا واچوه نو دې وجې نه دې وخت سره خو دغه خبرې ددو دا اثر نه کوي او په هغه وخت کې خلقو ته به مشکلاتو خلق به ګمراه کول چې دا خلق چې وایي یا قرآن کې چې وایي چې موږ به ټول د اعمالو کوو نو څه شی تلي تاسو مونځ وکړو نو دا څنګه تللی کېږي تاسو روژه ونیسله نو دا به څنګه تللی کېږي حدیث پاک کې راځي چې دا اخلاق به هم قرآن کریم کې چې کوم اخلاقو ذکر دی د قیامت پر ورځ باندې دا اخلاق دا به هم چې دی نو تللی کېږي او هر سړي له چې کوم اجر هغه ورکولی کېږي نو دا د اخلاقو مطابق چې څو د اخلاق هغه ښي نو دومره به الله تعالی دله اجر هغه ورکوي نو دا لکه موږ مونځ وکړو نو هغه چې د چا څو اخلاق هغه الله تعالی ته زیات هغه قریب دي نو الله هغو له ډېر اجر ورکوي څوک چې بد اخلاقه دی ګاونډي ته نه تنګ دی کور کې ته نه لوی واړه هغه ته نه تنګ دي محله کې ته نه خلق هغه تنګ دی نو که دی منځونه هغه چې دی نو هغه کوي خو دله هغه شان اجر هغه نه میلاویږي ځکه د اخلاق هغه ښه نه دي نو امام بخاری رحمه الله هغه وایي چې ټول د اعمالو دا به کېږي ونضع الموازین القسط او مونږه اږدو تلې الموازین جمع ده تلې اږدو د هر عمل د هغې دپاره علما وایي چې جدا تله ده مونځ د هغې دپاره جدا پیمانه ده د روژې د هغې دپاره جدا پیمانه ده د حج د هغې دپاره جدا ده او بعض علما هغه دا وایي چې دا تله غټه ده نو دا جمع د دې وجې نه ده الموازین چې دا غټه تله ده حدیث کې راځي چې دومره غټه هغه تله ده چې دا اووه ځمکې او اووه اسمانونه دا چې په یو چابړي کې هغه کېښودی نو هغه دې له چې ضیعي نو دا غټه تله ده د دې وجې نه الموازین جمع راغله القسط دا یا صفت ده د الموازین یعنی موږ به یږدو تلې انصافدارې چې هغه تلې هغه به انصاف هغه کوي ذوات القسط او یا موږ به یږدو تلې پر د انصاف چې خلقو سره انصاف هغه وکړلی شي اوس تلې خو الله تعالی هغه چې وایي چې موږ یږدو نو دې کې به څه شی تلي امام بخاری رحمه الله هغه وایي چې په دې کې به د بني آدمو د هغې اعمال هغه به تلي د دو اقوال هغه به تلي اقوال هم اعمال دي خو دا حدیث دې کې کلمتان لفظ راغلی نو په دې وجه نه امام بخاری رحمه الله قولهم یا اقوالهم دا ذکر کوي چې د دې حدیث د دې مطابقت هغه باب او بره جز هغې سره مطابقت هغه راشي دا اعمال دا چې تللی کېږي نو دا به څوک دا اعمال راړي لکه څنګه چې تاسو منډی کې یا دکان کې هغې کې سامان هغه چې دی نو تلی نو چېرته لیبري څوکي هغه سامان هغه راړي او هغه تللی کېږي نو حدیث کې راځي چې ملائک هغه ملائک چې هغو دا اعمال لیکل دي که هغه کرامن کاتبین دي نو هغو به هغه اعمال هغه راړي او کاغه دا نور ملائک دي لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې سار نه تر مازدیګره پورې د ملائکو یو جماعت د هغو ډیوټي ده او د مازدیګر نه تر ساره پورې د شپې هغه د بل فریق د هغو ډیوټي ده نو هغو دا ټول هغه چې دی نو نوټ کوي نو دغه ملائک دا به دا اعمال هغه راړي بیا دغه شان کوم چې دا مجلسونه او لکه دا مجلس دی نور چې دی نو مجلسونه دي د نیکۍ نو د دې نه چاپېره هغه ملائک هغه راشي هغه ودرېږي هغو هم بیا زه د الله تعالی ته ډایري ورکوي چې داسې مونږ یو جماعت ته تلي او هغو داسې دغه جمع شوي او ستا ذکر مذاکره هغه یې کوله نو هغه کم ملائک چې هغه د انسانانو او د بني آدمو د هغو په اعمالو باندې هغه مقرر دي نو دغه ملائک دا به دا چابړو ته او د تلو ته دې ته به دا اعمال هغه به دو راړي
بیا د دې نگران بسوکی لکه څنګه چې یو ټول هغه کیږي د څوک نگرانی نو جبرئیل علیہ السلام حدیث کې راځي چې د دې نگران به جبرئیل علیہ السلام ځکه دا اعمال یا نیک دي او یا بد دي نو که نیک دي او که بد دي نو دا اعمال دا د الله د طرف نه دا جبرئیل علیہ السلام هغه راوړ دي نو دې وجنه نگران هغه به جبرئیل علیہ السلام ولې ټول انبیاء علیهم السلام دا به ولاړې د خپل امت هغه اعمالونه به ګوري آدم علیہ السلام به دغه ځای کې ولاړي ځکه هغه خو ټول د اولاد دی چې د چا ټول هغه د نیکۍ درون شو او د چا ټول هغه چې دی نو هغه سپک دی دغه شان نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه به ولاړي دا ستاسو زمون اعمال دا چې تللی کېږي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه به ولاړي چې دا دغه زما امتی دی او د عمل هغه دومره درجه کې شو او دومره د عمل هغه زیات شو او عمل نیک عمل هغه درون شو نو دا انبیاء علیهم السلام هغه بم ولاړي علماء ذکر کوي چې د انبیاء علیهم السلام د هغه اعمال بنه تلل کېږي دغه وجه دا ده چې د انبیاء علیهم السلام دغه ګناونه نشته دا ټول د دې لپاره کېږي چې ګناونه سودي او دغه نیکي سودي نو چې د چا د سر نه ګناونه شته نه نو دغه بیا د ټول اعمالو دغه ساجت دی نو دی وجنه انبیاء علیهم السلام دغه اعمال هغه بنه تلل کېږي دغه شان د ماشومان چې مړ شي چې نابالغي نو دغه ګناونه نشته دی نو دغه اعمال هغه بنه تلل کېږي سن خلق حدیث کې راځي چې لس شپېته زره خلق دا به داسې هغه په دې امت کې الله تعالی هغه جنت ته داخلي چې هغه سره به هیڅ حساب کتاب نه بلا حساب کتاب نو دغه ټول اعمال نشته دی د کافر اعمال هغه به تلل کېږي کنه نو بعض علما هغه وایي چې قران کې الله وایي لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا د کافر اعمال هغه به نه تلل کېږي ځکه چې د هغه د اعمال د ټول څه فایده ده هغه خو اس دوزخ ته ځي خو بعض علما وایي چې کافرانو کومه قسمونه دي کافران هغه هم قسمونه دي سنه صرف د الله تعالی انکار کړل د پیغمبر دغه انکار کړل دین هغه نه دی منلې ولې ظلم نه دی کړی او سنه داسې دی چې دا منلې هم نه دی کړی او ظلم هغه هم کړل دی حکومتونه وران کړل دي خلق شهیدان کړل دي بمباری کړل دي خلق هغه دغه وجل خلق هغه مزوره کړل دي هغه قسم تکالیف ول ور کړل دي نو الله تعالی با خلق ته خي چې کافر خداوم دی او کافر دوم دی ولې د دې کافر دغه صرف کفر دی او دا کافر دا ورسره ظالم هغه ما دی نو بیا لکه د جنتیانو په جنت کې چې درجه هغه مختلف دي نو د کافرو په د دوزخ کې د کوم د قشن درجه هغه مختلف دي نو د دې وجنه د کافرو دغه هم ټول اعمالو هغه بکیږي خو الله چې فرمایي لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا دغه ټول د اعمال د دوه سفیده بني د دوه به اس فیدنی دله به الټا هغه دوله به هغه نقصانی اعمال او اقوال دا اقوالم اعمال دي خو دلته کې امام بخاری رحمه الله د اعمالو د هغه نرستو قول یا اقوال هغه ذکر کړه نو دې کې یو خدا چې کوم حدیث رستو راځي هغه کې کلمتان لفظ هغه راغله نو د هغه دغه مناسبت لپاره او چې هغه ورسره د روایت دې سره مطابق شي او دویمه خبره ده چې تنبیه په دی ورکوي چې ټیک ته قول او عمل دی ولې دا قول دا دل دومره یو اهتمام دی او اهمیت دی چې حدیث پاک کې راځي چې دغه کله یو سړی هغه نیک عمل کوي جنت ته نږدې شي خو د خولې نه داسې خبره هغه وځي چې په هغې سره د دوزخ ته نږدې شي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه یو ځل جبه هغه خپل نیول دا سراکاږي نو چا ورته وی دا څه کوي هغه وی دې جبه موږ هلاکت کې غورځولیو سره د دې نه چې د حضرت ابوبکر جبه نو دی وجنه نن سبا زمون هغه خبره هغه داسې دي چې زمون د خلو ټول اغني
کله داسې خبرې هغه د خولې نه وځي چې په ځای د دې باندې چې جنت ته چې دی نو نږدې شو نو د دوزخ ته نږدې شو. نو دې وجې نه امام بخاري رحمه الله دا د قول او د اقوال د هغې دا ذکر هغه د دې وجې نه کوي چې د خبرو د هغې دغه خیال هغه کوئ، ځکه د قیامت پر ورځ دا خبره دا به هم تللی کېږي. مونږ چې کله یو خپل محاوره کې ذکر کوو چې یاره دا پلان کې ډېره درنه خبره وکړه، دا پلان کې ډېره سپکه خبره وکړله، نو دا هم مونږ خپل هغه محاورې هغې کې ذکر کوو. وقال مجاهد القسطاس، امام مجاهد دا لوی مفسر دی د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ د هغه خصوصي شاګردانو کې دی. نو د امام بخاري د هغه دا یو عادت دی چې مخکې یو لفظ تیر راشي او بیا ورپسې بل لفظ هغه قرآن کې چرته ذکري یا حدیثو کې ذکري نو دی هغه ما راوړي دی دپاره چې تشریح وشي. نو قسط لفظ مخکې راغلی نو القسطاس هم په قرآن کې ذکر دی، وزنو بالقسطاس المستقیم، نو قسطاس لفظ هغه هم په قرآن کریم کې ذکر دی. نو امام بخاري دې ته اشاره کوي چې قسط او قسطاس دا په یوې معنا باندې دي. نو د قسطاس دغه معنا څه العدل، نو د قسط معنا هغه هم چې دی نو العدل. اوس دا قسطاس کم دغه لغت دی او کومه ژبه ده نو بالرومیه، دا رومي ژبه ده. نو که دا د چا ذهن کې راشي چې قرآن کریم خو په رومي ژبه باندې نه دی، قرآن کریم خو په عربی ژبه باندې دی، نو د دې دوه معنی علما هغه ذکر کوي. یوه دا چې سنې لغت هغه داسې چې دا په مختلفو لغتونو کې مشترکي نو دې ته مشترک وي، نو دا په عربی کې هم قسطاس استعمالیږي او په هغې کې رومي ژبه کې هغې کې هم هغه استعمالیږي. نو دا د هغې الفاظو نه دی چې دا په رومي کې هم دی او دا په عربی کې هم دی. او بعض علما هغه د دې دا جواب هغه کوي چې د قرآن نظم عربي دی، د دې نظم عربي دی، د دې دا مطلب نه چې دې کې عجمي الفاظ چې دی نو نه راځي، نو دې وجه نه د قرآن نظم هغه عربي دی. ویقال القسط، د ده عادت دی چې د کله صيغه د مجهول ذکر کوي چې یا یقالو یا قیل یا یذکرو یا ذکره، داسې مجهوله ذکر کوي، نو دې کې د ضعف ته او کمزورتیا ته اشاره کوي. نو دا ویلی کېږي چې دا قسط دا مصدر د مقصد دی. نو ظاهر کې په دې باندې اشکال وارد شي چې قسط دا خو مجرد دی او مقصد دا مزید دی، نو مجرد څنګه د مزیدو د هغې دغه مصدر دی. نو بیا اگر چې جواب وکړي ول اعتراض خو وشي، نو څوک دا جواب کوي چې په حذف د زوایدو سره، او څوک هغه دا جواب چې دی نو کوي چې په حذف د مضاف سره، یعنی دا مصدر د مقصد دی، یعنی معنا دا چې مصدر د مصدر دی. نو د مقصد مصدر هغه اقصاد دی او د اقصاد چې دی نو مصدر هغه قسط دی. نو ولې اعتراض وارد شو، جواب ته حاجت پیښ شو، نو دې وجې نه دا لفظ دی په یقالو سره هغه راړو. او مقسط دا عدل هغې ته چې دی نو ویلی کېږي، قرآن پاک کې راځي واقسطو ان الله يحب المقسطین، نو اقصاد دا عدل هغې ته وایي. نو دې ځای کې دا یو بل لفظ قرآن کې مستعمل دی چې وانا منا القاسطون وانا منا المسلمون وانا منا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نو قاسطون لفظ هغه راغلی، نو امام بخاري هغه دې ته اشاره کوي چې هغه قاسط د هغې بیا جدا چې دی نو معنا ده چې د هغې معنا جائر یعنی جور او ظالم هغې باندې هغه راځي. نو اوس دې ځای کې دا یو اشکال کېږي چې دغه قاسط د ده مصدر ما چې دی نو قسط دی او د مقسط د هغې مصدر هغه ما چې دی نو قسط دی، او قرآن کې هم ونضع الموازین القسط لفظ د قسط هغه راغلی. نو دا اوس یو ځای کې قسط هغه په معنا د جور شو او بل ځای کې چې د قسط هغه په معنا د عدل او د انصاف شو. نو دا یو اشکال هغه ذهن کې تیریږي. نو د هغې جواب هغه دا دی چې سنې الفاظ داسې چې هغې ته وایي دا د قبیلې د ازدادو نه دي،
نو دا قس لفظ دا د ازدادو نه دی، دا د جور د پاره د ظلم د پاره هم استعمالیږي، او دا د عدل او انصاف د هغې دپاره هم هغه استعمالیږي. نو په باب افعال هغې ته چې وخیجئ نو دا په معنا د انصاف راځي، او چې مجرد هغه تېنه اسم فاعل هغه تېنه جوړ کړي نو دا په معنا د هغه جور هغې باندې راځي، نو دا د ازدادو نه دی. لکه څنګه چې بیع شرا دا الفاظ د ازدادو نه دي، بیع په معنا د شرا او شرا دا په معنا د بیع، نو دغه رنګې عدل دا په معنا د جور او عدل یعنی دا دغه قسط دا په معنا د جور او قسط دا په معنا د عدل مندي. او بعض علما د دې دا جواب هغه کوي چې دا مقسط دا چې باب فعال دی نو د باب فعال یو خاصیت دی سلب د ماخذ، نو دی وجنه دا دغه دی کې سلب د ماخذ سلب د جور. او بعضې دا وایي چې یو قسط دی یو قسط دی، نو قسط دا په معنا د دغه عدل راځي او قسط دا په معنا د جور هغه راځي. خو امام بخاري رحمه الله د مقصد چې کومو هغه په د معتزله او د عقیدې د هغې چې دی نو هغه تردید دی، چې معتزله چې کومه خبره کوي چې قرآن کې چې راځي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، نو دلته کې دا ظاهري معنا نه ده مراد، بلکې معنا دا چې الله وایي چې موږ به انصاف کوو. نو امام بخاري دا ذکر کړه چې نه، دلته کې ظاهري معنا مراد ده چې دغه شان هغه تلې به ایښودلی کېږي او په هغه تلو کې په هغې کې به اعمال هغه وزن کېږي او هغې کې به انبیا علیهم الصلاة والسلام هغه ولاړې د هغو په مخ کې دا ټول د اعمالو به کېږي، خو نگرانی او ذمواري دا به د جبرائیل علیه السلامي او راړي به ملائک، دا ټول اعمال دا به ملائک هغه راړي، ځکه دنیا کې هغو جمع کړي دي. او بیا چې کله دا ټول هغه چې دی نو وشي نو الله تعالی به د دې خلقو نه تپوس وکړي چې زما د ملایکو دو چې ستاسو دا اعمال هغه چې دی نو وتلل او ریړه دو تاسو سره څه زیاتې کړ دی، څه ظلم ستاسو پسې اعتراض چې دی نو شته، نو دو ټول که هر څوک چې دی چې د هغو ټول د اعمالو وشي نو هغو به وایي نه د ملایکو هېڅ زیاتې نه دی کړی، دا څه چې دي نو دا زموږ خپل هغه اعمال دي. وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن ابي زرع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا په صحابو کې ډیر زیات روایتونه ددن راځي، دغه تقریبا 5275 آیاتونه دغه روایتونه ددن راځي. نو دی وجنه په ټولو دغه کې د صحابو کې دنه ډیر زیات هغه راغلي، او دغه وجه هغه د پخپله هغه ذکر کوي چې دغه انصار چې هغه به ذمہداري او باغوانۍ کولی، او مهاجرین هغه به تجارت کو، او زما هېڅ چې دی نو زه به په جومات کې او نبی علیه السلام سره په سفر او په حضر هغې کې به ومه. نو دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه د سفر او د حضر د هغې ټولې خبرې هغه ما یادې کړي دي. او بیا دې سره سره هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ووایي چې څادر هغه وغوړوه، نو ما سره صرف یو لنګ و، هغه مې پوره نه شو غوړولی، بربنډېدمه، نو د هغې وجې نه ما نیم هغه چې دی نو وغوړو چې نور بدن هغه مې پټي، او نبی علیه السلام په هغې کې پوکړه او بیا ما سینې سره هغه ولګاو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دله یو څو کجورې هغه چې دی نو ورکړ وې، دا هغه په ملا سره تړل وې، کله به چې دی وږی کېده نو بس هغه یو څو کجورې به یې راغستې، هغه تر د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د هغه د شهادته پورې د هغې امیانې د هغې کجورو په هغې باندې د ګزاره کوله. په کومې ورځې چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شهید شو نو په هغې ورځې باندې د دغه امیانۍ هغه هم چې دی نو هغه روکه شوه. نو دې وجې نه د په ډېر لوږې باندې او په ډېر مشقت په هغې سره د احادیث هغه د نبي علیه السلام نه زده کړي دي، او بیا د دقې مطابق د بیا خلقو ته هغه دغه رسول دي. مروان بن حکم دا د مدینې د هغې ګورنلو، د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه یو ورځ هغه راوبلو او ورته ویې ما ته څه احادیث بیان کا.
او داسې د پردې شاته کاتب هغه چې دنو کېنولو هغه ته ودا لیکه نو د اتیا حدیثونه هغه ورته هغه بیان کړو دا کال چې وشو آینده کال چې راغی نو د بیا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه راوبلو وتا چې پروس کلمات کوم حدیث هغه ویلو نو هغه ته ماته بیا وایا او بیرته بیا پردې نشاته سړی کې نه ولو چې تا هغه ته ګوره چې دې کې سره دو بدل هغه چې دینو دې کوي کنه کوي نو کال رستو د چې بیا هغه احادیث په حق طرز مندي او په حق ترتیب مندي هغه احادیث هغه ورته هغه کړ دا بیان هغه کړ نو دغه تسلی وشوه نو خلق په دې کې به وي چې دا حضرت ابو هريره ولې دومره ډېر روایتونه هغه راوړي نو د دې جواب به حضرت ابو هريره کو چې خلق ځان له ذمہداري کړ دي خلق ځان له تجارتونه کړ دي او زمانه ذمہداري وا او نو تجارت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په سفر او په حضر هغه کې به ومه بیا را سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا هغه را سره هم شامل وا نو د هغه وجنه روایتونه رانه ذکر راغلي د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی نوم هغه کې ډېر احتمالات دي او ډېر مذاهب دي پکې خود خبره هغه مشهور دي څوک د نوم هغه عبد الله دی او څوک وایي چې د نوم هغه عبد الرحمن دی قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان كلمتان دا کلمتان حبیبتان الى الرحمن او خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان دا خبر هغه مقدم دی او سبحان الله وبحمده د ترکیب الیا سره دا مبتدا مؤخر ده نو خبر دا ولې دلته مقدم شوی دی نو دا د تشویق لپاره چې داسې مخکې نبی علیه السلام وایي چې کلمتان دوه کلمې دي نو شوق هغه چې دی نو د سامع هغه چې دی نو پیدا شي چې یاره دا به کمې کلمې او کومه خبره چې د شوق نه وروستو هغه حاصله شي نو هغه خبره هغه په ذهن کې او هغه په دماغو کې هغه کلکه هغه پرتی نو د دې وجه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې خبر هغه مقدم کړ دی او مبتدا هغه مؤخر کړ ده اوس دې کې دا یو اشکال هغه راځي چې مبتدا هغه خو اسمي او سبحان الله وبحمده دا خو جمله ده نو د هغې جواب هغه چې دی نو دا دی چې جمله هم کله هغه مبتدا واقع کېږي چې د هغې تعویل په مفرد سره وشي او بعض علما وایي چې دغه دې تعویل ته مجد نشته دی د جملې مقصد او د کلام مقصد هغه مخاطب ته فایده ورکول دي خو هغه چې دی نو بیا مبتدا خبر هغه مفرد وي او که هغه دغه جملې وي خو چې دغه مخاطب ته فایده هغه ته ورکول کېږي کلمتان دا تسنیه د کلمتون ده او کلمه دا په معنا د ما یتکلم به ده دلته کې کلام هغه ته مراد ده نو معنا دا چې دوه جملې دي حبیبتان الی الرحمن چې هغه رحمان هغه ته محبوب دي د الله تعالی ګڼ نومونه دي د یو دغه دلته رحمان لفظ او د الله تعالی په نومونو کې رحمان نوم هغه دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ذکر کړل دی نو دې کې علما هغه دې ته اشاره کوي چې دا ټول دې کې چې کوم الله تعالی درنواله راولي او په دې کې چې کوم وزن هغه چې دینو راولي نو دا د الله تعالی د رحمت دغه تقاضا ده خفیفتان علی اللسان د په جبه باندې هغه دا دوه کلمې په جبه باندې سپکې دي ځکه دې کې حروف مستعلیه یا حروف قلقله یا حروف مطبقه داسې چې هغه په حلق کې یا د تعلق او چتولو هغه کې لږ مشقت نو داسې کلمې هغه په دې کې داسې الفاظ داسې حروف نشته چې د هغه په جبه باندې ادا کول هغه ګرانی او ثقيلتان فی المیزان فثقيلتان فی المیزان دغه لفظ سره بر ترجمه الباب هغه سره مطابقت هغه راغی چې ونزع الموازین القسط او کلمتان هغه سره مطابقت هغه هو قولهم هغه سره مطابقت هغه راغی هغه دوا کلمې او هغه دوا جملې هغه سدي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم امام بخاری رحمه الله د خپل د کتاب اخر کې دا دو جملو باندې اختتام هغه وکړ د دې وجنه چې یو حدیث کې راځي چې یو مجلسي او هغه مجلس
هغه اخره خاتمه او د هغه تتمه هغه د الله په ذکر هغه سره اونکړل شي نو د قیامت پر ورځ باندې دا مجلس دا به په دو باندې یو بوجي او دا به په دو باندې یو دغه عیب او یو نقصان هغه وي نو دا کله نه چې د بخاری شریف لیکل شروع کړ دي چې هغه دغه 216 هجری او بیا په 232 هغه کې دا پورا کړ دی نو امام بخاری رحمه الله دا 14 کاله دا یو مجلس هغه چې دغه ګرځي دغه شان مونږ چې په شوال کې بخاری شریف هغه شروع کو او بیا په د رجب یا په شعبان هغه کې ختمو نو دم یو پورا کال دا یو مجلس دی نو د دې په اخر کې هغه چې دا د الله تعالی صفات او د الله تعالی ذکر هغه ونکړل شي نو دی وجنه دا لکه دا مجلس یو د نقصان مجلس هغه حسابيږي نو دی وجنه امام بخاری رحمه الله د خپل کتاب اخر کې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم چې د الله ذکر دی دایراله اوس دې ځای کې سنې روایتونو کې دا راځي چې حدیث کې راځي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه نو بیا خو په کار دا و چې امام بخاری رحمه الله په آخر کې دغه حدیث هغه راوړوي چې من کان هغه کې دا راځي چې من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه نو دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دنیا نه ته نو نبی علیہ السلام په اخري الفاظ دادي اللهم الرفیق الاعلى اللهم الرفیق الاعلى دا الفاظ دي نو د دې جواب دادی چې د دې مقصد هغه دادی چې د مجلس په اخر کې د الله ته توجه شي د الله ذکر وشي خو هغه د سبحان الله وبحمده سره خو هغه په لا اله الا الله سره یا لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اللهم الرفیق الاعلى نو توجه هغه چې دنو الله توا ځکه حدیث کې راځي چې کله پیغمبر د دنیا نزي نو الله تعالی دغه وخت پوره شي نو ورته وي وسکه پاتې کېږي او کنه د چا مرګرتیا غواړي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې دا خبره کوله وکړه چې نبی علیہ السلام د خلی مبارکین ما واوریدل چې اللهم الرفیق الاعلى وزه پوه شم چې الله تعالی ورته اوس اختیار هغه ول ورکو چې ته د دنیا کې پاتې کېدل غواړي او کنه ما څخه راځي نو نبی علیہ السلام الله څخه تل هغه چې دنه غوړه کړو او مونږ هغه چې دنه پرېخلو او دقه اخري لفظو چې په دغه کې په دې دنه په دې محل کې په دې کمره کې او په دې کور کې یو خوشبوئی چې دنه روانه شو وي مونږ پوه شو چې د نبی علیہ السلام روح مبارک هغه د بدن نه هغه جدا شه نو دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیری کې کوم لفظ ویل نو الله ته توجه وا او دقه چې من کان آخر کلامه لا اله الا الله نو الله ته توجه او چې اخر په مجلس کې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وای نو الله ته توجه نو ګوره د دې مقصد دا دی چې دا جرګې خو مونږ هم کوو دا مجلس دا خو مونږ هم کوو نو چې اخر کې الله ته توجه نو سړی لږ غوندې پوه شي چې دا ما څه مجلس چې دی نو مخکې کړی دی دا څه میټنګ مې کړی دی چا پسې مې سازش کړی دی منصوبه مې کړی ده غیبت مې کړی دی چا مې دغه د تکلیف د هغې چې دی نو یو بندوبست غیبت هغه مې کړی دی بهتانونه مې لګولي نو چې لږ غوندې د اخر کې الله طرف ته هغه چې دی نو توجه هغه پیدا شي نو کم از کم د خپل د هغه مجلس د هغې به لږ غوندې احساس هغه ورته وشي نو که په دې مجلس کې څه غلطي ته شوي نو په بل مجلس کې هغې کې به بیا خیال کوي نو د دې وجه نه د دې مقصد هغه دا دی چې د الله طرف ته هغه توجه په دې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په دې کې دا دوه اوله جمله چې ده دې کوم سبحان الله ذکر دی او دا بل جمله دې کوم سبحان الله هغه ذکر دی او منځ کې بحمده وبحمد سبحان الله وبحمده حمد دی الله تعالی دا په یوې جمله هغه کې ذکر شو نو دې کې علما هغه دا وایي چې د الله تعالی دوه قسمه صفات دي سن د الله تعالی صفات هغه سلبي دي سن د الله تعالی صفات هغه ثبوتی دي ثبوتی صفات لکه مونږ چې الله تعالی ژوندی دی الله قادر دی الله عالم دی الله سمیع دی الله بصیر دی نو دا صفات ثبوتیه دي او سن صفات هغه سلبي دي
چې مونږ وی الله تعالی زمانه نه ده، الله تعالی مکان نه دی، الله تعالی جسم نه دی، الله تعالی عرض هغه نه دی، نو دا صفات دا نغه صفات سلبیه. نو صفات سلبیه دی الله تعالی دا په نظر سره صفات ثبوتیه او تډیروم دي او دا کمالات هغه ما دي. نو دی وجنه صفات سلبیه هغه دو ځله ذکر شله او صفات ثبوتیه دا یو ځل هغه ذکر شله چې وبحمده هغه سره راړ. نو امام بخاری رحمه الله هغه د خپل کتاب د هغه اخر هغه په ذکر سره او د الله تعالی په تسبیح هغه سره خپل کتاب او ختم کو. د دې لپاره چې موږ له تعلیم راکو او موږ چې کله د بخاری شریف شروع کړل دا یا موږ دې وخت سره د دې اختتام هغه چې دینو هغه کو، نو دا زمونږ یو مجلس شو. نو کدی کې موږ نه غلطی شوي نو یقینا غلطی شوي. څنګه چې د بخاری شریف حق دی هغه زمونږ نه ادا کیږي، یا لکه څنګه د احادیثو د ویلو او د احادیثو د اوریدلو د هغې چې کوم هغه حق دی نو هغه زمونږ نه هغه نه پوره کیږي. نو چې د دې اخر کې موږ د الله ذکر او مذاکره هغه چې د نو وشي نو دې کې چې موږ نه کوم بیا د بشوي او کوم غلطي هغه رانه شوي نو الله تعالی هغه بیا معاف کی. نو د دې وجنه دا موږ د پاره امام بخاری رحمه الله یو دغه بنیاد کې او په خپلوم هغه د اول نه تر اخره پورې چې بخاری هغه په 1400 کالو کې لیکل 9000 هغه احادیث هغه پکې راول دي او په داسې اهتمام سره په داسې اهمیت سره چې غیر غسل کړل دي، هغه له 2 رکعات کړل دي، مراقبه کړل او بیا هم د اختتام هغه په دغه منډ کې په دې کلمات منډ کې. نو موږ له دا ډیره لویه هغه خبره ده. د دې وجنه دا بخاری شریف د الله تعالی دا یو مقام ورکړل دی چې لکه څنګه چې قران کریم دغه ختمي هغه له تقریبات کیږي نو د بخاری شریف دغه له هم تقریبات کیږي. نو د دې دا مطلب نه چې غني د دوره کې صرف بخاری شریف ویل شو، د کې مسلم شریف ته، د کې ابو داود شریف ته، د کې دغه ترمذی شریف ته، په دې کې موتعین دي، په دې کې نسائی ده، ابن ماجه ده، دا صحیح سته دا ټول دا په دوره کې دي او دا ویل کېږي. لیکن اعتبار هغه الله تعالی د خلقو په ذهن کې هغه بخاری شریف لا هغه خېده. امام بخاری رحمه الله د په ذریعہ سره د نبی علیہ السلام احادیث هغه مونږ واوریدل. بیا دا یو طریقه ده، یو ترتیب دی. لکه یو استاد تاسو ته بخاری ویلا نو د هغه به استادي بیا دغه استادي بیا به دغه سلسله هغه چې نو چلیږي دا به امام بخاری ته ورسی. بیا امام بخاری هغه په خپل سند سره دا الله دغه پیغمبر علی السلام هغه سره ملاوي. نو دا څول ډېر احسان شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د امام بخاری په ذریعہ سره هغه سره موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره جوړیاو شو. د وخت سره د دې وخت نه تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې تقریبا دا د سند په لیاس سره د چا شپږش چې دی نو دغه نمبرې دي، د چا 15 نمبرې دي، د چا 20 نمبرې دي، چې د چا 30 نمبرې هغه به چې په دې درجو سره نبی علیہ السلام ته هغه رسیدل کیږي. الله دې موږ ټول له عمل کولو توفیق راکړي. کوم استادانو چې درته د بخاری شریف هغه ولول او کوم ماشومانو چې د بخاری شریف هغه اورید ده الله دې دوله او د دو مور پلار لا د استادانو لا الله تعالی دې دا صدقه جاریه وګرځي او الله دې دا مدرسه او داسې نور په دې علاقه کې هغه مدارس دي، د الکان هم دي، د جنکوم دي. الله تعالی دې هغه ټول هغه قبول کی او هغه دې الله تعالی ترقی نصیب کی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دا شو دعا